वाजिब الاحترام حضرات علماء کرام او د اهلسنت والجماعت سره تعلق لرونکو انتهایی غیرتمند مسلمانانو د اسلام ذوالحجه د اسلامي کال اخرنۍ میاشت ده د پسې د محرم میاشت شروع کی چې باغې سره د اسلامي کال آغاز کی شروع کی د اسلامي کال خاتمه کومګه وګورو دام په شهادتونو سره شوی ده او د اسلامی کال آغاز او شروع کومګه وګورو دغه په شهادتونو سره شوی ده ذوالحجه چې د اسلامی کال اخرنۍ میاشت ده په دغه اتلسم ذوالحجه باندې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی یکم محرم الحرام کومګه وګورو باغې باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی اغه پسې 10 محرم الحرام کو ګورو باغی باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی یعنی د اسلامی کال اختتام او د آغاز د ډیرو پاک او مقدس وینو نشوي دا د ډیرو مظلوم شهادتونو نشوي دا محترم عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریم خلیفہ راشد اولنې خلیفہ راشد عمر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دویم خلیفہ راشد هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او دریم خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بعضی هغه خصوصیات لري چې هغه محترم د بل یو خلیفہ راشد او صحابي نشته بعضی خصوصیات اگر د امتیازی خصوصیات دي د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی چې د اسلام راوړو مخ کې په دور د جاهلیت کې مکله د ګناه کار نه دی کړی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور د جاهلیت کې مچاته تکلیف نه دی رسولې د 82 سال عمر او 2 کالم په 82 سال عمر کې د شهید شوی دی لیکن د 2 کال عمر کې د چاته تکلیف کله نه دی رسولې د چاته ضرر نه دی رسولې عثمان غنی رضی الله تعالی چاته کنزل نه دی کړي چاته بدرت نه دی ویلي او عثمان رضی الله تعالی په پر ژوند او زندگی بلکې هغه د دور د جاهلیت کې چرته پردي اجنبي زنانه ته نظر نه دی اوچت کړل نه دی کړل به بعضی خصوصیات د هغه دي چې هغه امتیازي خصوصیات دي اول نمبر عثمان غنی رضی الله تعالی هغه صحابي دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دولونه د په نکاح کې راغلي دي اولی اولور رقیہ رضی الله تعالی عنها د په نکاح کې وا به چې کله دا وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دویم لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د په نکاح باندې ورته او کله چې اورنۍ لور هغه وفات شوله د انتهایی غمگینو انتهایی پریشان او انتهایی خفو یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ور سره وشو تاسو ورنکه عثمان ولی خفای عثمان ولی پریشانای د ورته د الله پیغمبر ستاسو په زومتوب کې ځا الله راوسته وما ستاسو لور زما په نکاح کې وا دغه شرف الله رب ذوالجلال ما ترا نصیب کړو هغه وفات شولا دغه په وفات سره چې کوم غرب او درد ما ترا رسیدلې دي یقینا هغه زما ملامت کړی دا هغه غم او درد ما کله خوشالۍ ته نه پریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سره ویل او دغه سره قسم وکړو د الله رسول هم دغه سره نبی صلی الله علیه وسلم خاموش شو به فرمایي عثمانه وس جبريل عليه الصلاه والسلام راغله ماته د الله د طرف نه حکم دی چې زه خپل دویم لور ام کلثوم نکاح د تاسو سره دویم لور د په نکاح کې رااله او به چې کله دویم لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د عثمان رضی الله تعالی عنہ د دویم بیبي وفات شو بل لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل عثمانه چې زما لسلو نه وي او هغه ما ته په نکاح در کولې وفات کړي ما بتا ته هغه لس واړه په نکاح باندې در کړي وي ځکه زه تانه خوشاله يم زه تانه راضي يم تاسو کله اندازه لګولې شي یو سړی د خپل لور رشتہ ور کوي د څومره چانبین کوي د څومره خیال ساتي هغه علاقه کې معلومات وکي د خلکو په ذریعہ معلومات وکي را پلان کې څنګه کسته
د ناس تر چا سره د پاس تر چا سره دا اخلاق څنګه دي د رهنا سهنا اٹھنا بیٹھنا څنګه دي یو ځکه ته اطلاع ملو شي غریب دی خیر دی غریب دی وی غربت څخه خبره نه ده لیکن د لو پر خو نه دی لیکن د چرته بدو ملګرو غلطو ملګرو سره ملګرتیا خو نه کوي دغه چرته د بدمعشانو سره ناس ته پاس ته خو نشته چرته شرابي کبابي خو نه دی چرته نشې تماشې خو نه کی دا ټول معلومات ما ته خپل لور د پاره استاد نظر لګوا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لور ورکي هغه وفات کیږي بل لور ورکي بیا ورته عثمان که زما لس لونه وي ستاب نکاح کې راتلې هغه وفات کېده بیا مې بل درکول هغه وفات کېده بل ما بل لس واړه لونه هم تا ته درکړي بیا دا سړي بسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لور د لپاره بیا څنګه انتخاب کړی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دور دی امام صاحب ته پته ولګي د پلان کې چې یو رافضي اوسي او عثمان غنی رضی الله تعالی پس بد رد وی هغه وی عثمان غنی رضی الله تعالی يهودي وو نعوذ بالله امام اعظم ابو حنیفه مولا بل ورځ دغه کور ته راغی ورته وی زه خبر شوم ستا کور کې ستا لور پیغله شوې ده زه یو کس رښتې پس راغلی دا کس کې ډېر خصوصیات دی هغه حافظ د قران هم دی هغه ډېر سخی هم دی ډېر صفات ورته بیان کړو اخر کې ورته یو صفت پکې دی ویل څه ویل يهودي دی اوله خدای لګیاره چې کله ورته خبر او بالکل جمهورونم دغه خلکو د بار دي لیکن امام صاحب رحم الله چې ورته کله اخر کې ویلا ول باقي کې یو عیب هم پکې دی عیب یې څه دی ویل هغه يهودي هم دی د رنگ بدل شو غصې د لاسا ورته ته په ما باندې سګو مان کې چې زه خپل لور يهودو ته ورکما ته دغه رشتې لپاره زما کور ته راغلی د چې کله غوسه شو غوسه یې غشولا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ډېر حکیم سره ورته وفرمایل ول تخپل یو لور چې دومره صفات په یو کس کې شته دي دومره صفات په یو کس کې شته دي صرف یو عیب باقي کې بغیر چې يهودي دي تاګي تخپل یو لور ورکول ته تیار نه د الله په پیغمبر باندې ستاسو ګمان دي چې يهودي تخپل دولونه ورکړي نعوذ بالله دیو خبره پوه شو پوری طور پاسې دو پاغزی باندې د خپل فعل نه توبه وست کلمه ویل مسلمان نو محترم او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کہ تاسو احادیث ګورئ مشکات شریف کې حدیث موجود ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تنکح المرأة لاربع یوه زنانه سره د سلور وجوهاتو نکاح کړي لمالها دغه د مال د وجیرا ولي حسبها دغه د حسب نو حسب د وجیرا ولي جمالها دغه د حسن د وجیرا ولي دینها دغه د دین د وجیرا فصبر بذات الدين تربت یدا ابوره ته دین ته ترجیح ورکا ته د زنانه د ځان د پاره غوړه چې هغه دیندار وي دینداری پکې موجود دي لاسونه د خاور دي اوس الله پیغمبر امت ته صفات د زنانه سور کوي دینداری استاد ګومان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور به دولونه یو د څه چاته ورکی به لسرونه به یو دغه څه چاته ورکی چې هغه بنعوذ بالله کې بصایب موجود دا محترم د عثمان غنی رضی الله تعالی یو خصوصیت دویم د عثمان غنی رضی الله تعالی دویم لوی خصوصیت کې تاسو وګورئ چې د امتیازي شان دی امتیازي خصوصیت دی چې بل چاته د خصوصیت نه نصیب شوی نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته 1400 صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ورسره دي تو او د عمرې لپاره روان شو مکه مکرمه ته 15 کیلومترو کې بلاره باندې د حدیبیه مقام راځي همدغه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه پړاو واچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس سفیر التمکی والا ته ورلیږي التخبل اطلاع ور رسي چې موږ د جنگ د پاره نه راغلي موږ د عمرې د پاره راغلي یو موږ د طواف د پاره راغلي یو تاسو که زموږ سره غرض نه لري موږ تاسو ته هیڅ نه وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو کې یو سفیر چاند کوي چې زه څوک خپل سفیر وګورم او ورولې اوس په 1400 صحابه کرامو کې نظر چې لګي په عثمان غنی رضی الله عنه ځکه عثمان هغه صحابي وو چې مسلمانان خو یو طرف دغه کافرانو مشرکین هم د عثمان رضی الله عنه احترام په ځل سره وکړ مشرکین هم هغه چې عثمان رضی الله عنه خبر اوریدو ته تیار وو د عثمان رضی الله عنه خبر منلو ته تیار وو د عثمان رضی الله عنه سره ناس ته تیار وو د عثمان رضی الله عنه کردار او ته معلومو دغه گفتار او ته معلومو دغه صداقت ورته معلومو دغه حقانیت ورته معلوم مسلمان خو ځکه کافر هم دغه صداقت گواہی ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان رضی الله عنه منتخب کړ د انتخاب او تاسو کتلی سفیر څوک
د امریکای سفیر په پاکستان کې وي، د پاکستان سفیر په بل ملک کې دی، د یو بل ملک سفیر په بل ملک کې دی. تاسو کتلې دغه سفیر دغه ملک عزت وي، عزت د پاکستان سفیر د پاکستان سفیر وي، دا د پاکستان عزت وي. د سعودي عرب سفیر دا د سعودي عرب عزت وي، د امریکای سفیر دا د امریکای والا عزت وي. تاسو کتلې کې د سفیر ته دومره نقصان هم څوک ورسي، هغه ملک پوری طور احتجاج وکړي، د دې ملک سره زموږ تعلقات ختم شو، زموږ بایکاټ شو، پوری طور دې قاتلان گرفتار شي، موږ ترې واله شي. ځکه هغه سفیر خپل عزت ګڼي. اوس عثمان رضی الله تعالی د یو ملک سفیر نه دی، عثمان رضی الله تعالی د یو بادشاہ سفیر نه دی، عثمان غنی رضی الله تعالی د خاص طبقه سفیر نه دی، عثمان غنی رضی الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفیر دی، عثمان رضی الله تعالی د اهل اسلام سفیر دی. یعنی عثمان د رسول الله عزت او عثمان د مسلمانانو د اهل اسلام عزت. او کله چلته ورولېګو دلته یو صحابي د نبی له سلام مجمع کې ناست رضان سره وای عثمان مزه وکړي. مونږ دلته ناسو پته نه لګي عمره ته لاړ شو کلاړ بنه شو، اجازه بر مشرکین مکه طرف نه ملاو شي کې ملاو بنه شي. عثمان مزه وکړي بل لګي ته طواف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ول زما سره وای چې عثمان زمانه بغیر طواف نشي کولی. زما سره وای عثمان زمانه بغیر طواف نشي کولی. الته ابو سفیان سره خبري شروع کیږي، هغه عثمان رضی الله عنه عثمانه ورته عثمانه دا قبله ده، دا کعبه ده، دا خانه کعبه ده، ته نور خبري ورسته کو ورشه ته طواف وکړه. عثمان رضی الله تعالی تم اق جواب په دغه وخت کې ورکړي، ورته قبله خوشتره خو قبله نومان شته، مونږ ته چې ساده قبله راخولې دا غنشتره. عثمان دا نشي کوله چې د الله رسول دی او دی بي کې بن ناسوي اگر مکه مکرمه ته ناراضي عثمان دی دلته عمره کې دا کلم نشي کې. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبه کې خبره راځي، اگر عثمان په جبه مفترض الته خبره شروع وي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع غلط راغله، ان الله رسول عثمان رضی الله عنه شهید کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته اعلان وکړ راجم شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ څوک چې د عثمان د بدل اغستو لپاره تیاری غزما په لاس باندې بیعت وکړي. 1400 صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې لاس کې بیعت کړي. بیعت د سسز د لپاره کوي، د عثمان د بدله اغستو لپاره، د عثمان د بدل اغستو لپاره، د عثمان د وینې د انتقام لپاره، د عثمان د انتقام لپاره. او انتقام کې په بدل اغستو کې کله هر سره شي، یعنی دې معنی دا زه بیعت کوم د عثمان د انتقام او بدل لپاره، زه قتل ته به تیار یم، سره بل قتل ته تیار یم، زه خپل ځان قتل ته تیار یم، زه په دې کې وینه ورکول ته تیار یم، زه په دې کې فاتح جوړېدو ته تیار یم. دا ټول مرحله په ځان منی بیا به د قتل د بدل خبره کې ورسېدا نه منی مفت کې څوک بدل نشي اغستل. اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل یو لاس را صحابه کرامو ټول لاسونه کې خودل ول مونږ بیعت کړو عثمان د بدل اغستو. نبی علیہ السلام د خپل یو لاس را واغستو او وی فرمایل ول دا د عثمان لاس دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا د عثمان لاس دی. دا شرف عثمان غنی رضی الله تعالی حاصل دی. دا یو لاس را واغستو فزرو بیا علی یدی وقال هذه لعثمان. دا یو لاس د بل وو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا عثمان لاس دی. د عثمان مجدد الفسانی رحمه الله دلته خبر هم لیکي چې عثمان رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل یو لاس تر عثمان لاس وو دي کی وجه سو لاس وګي سو مستقبل کې د عثمان تک لاس قران را جمع کو. لازم مستاوس مخه د کوم مصحف قران پروت دی د عثمان را جمع کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عثمان لاس دی. مستقبل کې د لاس قران را جمع کو. سخل ګروس تر باسه دا ول عثمان غنی رضی الله عنه په مالی غنیمت کې خیانت کړی دی. مجدد الفسانی رحم الله لیکي وې دا څوک چې عثمان رضی الله عنه په لاس باندې الزام لګی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې الزام لګی. څوک چې په عثمان
باندې الزام لګي ای الزام بر قرانس دا د عثمان په لاس الزام نه دی دا په قران باندې الزام دی ځکه چې کوم لاس په مال غنیمت معمولی څه کې خیانت وکړي ته ټینګ نشو هغه عثمان قران را جمع کړي به خامخا دي کې به خیانت کړي نعوذ بالله هغه لیکي ای الزام بر قرانس دا په قران باندې الزام رسول الله صلی الله علیه وسلم د عثمان لاس ټول بیاتونه او الله اخر کې وفرمایل ید الله فوق ایدی الله لاس د ټولو د پاسه دی یعنی د الله امداد د تاسو سره دی د الله تایید د تاسو سره دی او وی فرمایل لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره دلته چې چا بیعت کوو د کومې ونې د لاندې الله دا ټولو نه د رضا اعلان وکړو د عثمان رضی الله تعالی د بدل اغستو د وجینا د عثمان رضی الله تعالی په تویل سره د صحابه تر جنتی کېدو اعلان وشو کله چې بیعت شروع شو په دې مینس کې اطلاع راغله چې دا خبر غلط عثمان نه دی شهید شوی رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته حکم او بیعت جاری وساته بیعت د سره پاره عثمان د بدل اغستو لپاره په مینس کې بیعتونو په مینس کې اطلاع راغله عثمان نه دی شهید شوی دا خبر غلط رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت نه درو بیعت جاری وساته علماء اشاره و دیتا الله عالم الغیب ذات ته هغه ته پته وا آینده به خلک عثمان ډیر په ظلم سره قتل کوي عثمان به ډیر په ظلم سره شهید وي تاسو د عثمان د وینې اغاز د انتقام اغستو د عثمان د بدل اغستو لپاره تاسو بیعت کړی د آینده کې به تاسو د عثمان بدل اخلي انتقام باخلي دی وجه خو ان شاء الله بیا به کله واقعي بحث وکړو معاویه رضی الله تعالی یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله باس کې ناستل به ورسوله صحابه کرام ورسره جنگ جمل تلوالو هغه ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام په دې بیعت کړي چې موږ بر عثمان بدل اخلو موږ دا بدل لپاره روان دا وی موقف کوم دغه د صحابه کرام خدا د عثمان غنی رضی الله تعالی یو دویم خصوصیت چې په خپل نبی علیہ السلام 1400 صحابه کرام ابو بکر پکې دي عمر پکې دي نور صحابه کرام مشران صحابه کرام پکې دي مهاجرین پکې دي انصار پکې دي هغه د عثمان د بدل اغستو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړل دریم کتا سو وګوري د عثمان رضی الله تعالی دومره زیات قرباني دي د تبوک موقع د تبوک جنگ ډیر لوی جنگ او ډیر سخت جنگ او سخت حالات په دې کې د مسلمانانو مجاهدینو لخر 30,000 او 1,000 او سخت حالاتو داغه طرف نه په لکونو باندې د رومیانو پوز را ورو دغه مقابله هیڅ هم نشته حالات دغه اوس 30,000 کسانو ته یو خوراک ورکول الله وسوم خرچل رسول الله صلی الله علیه وسلم د چاندې اعلان کړو په دې موقع بل څوک به چاند ورکو دا هغه جنگو په دې موقع چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د چاندې اعلان وکړو یو زنانه خپل د غیږې ماشوم راولې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوس کې بده بزه سکو الله پیغمبره تا د چاندې اعلان کړ زما کور کې سنشته دی زما نور بچ مخ کې جنگونو کې د الله په لار کې شهیدان شوی دي دا یو بچی مې دی دا یو مجاهد ته ورکا کله هغه طرف نه کم مجاهد سره چې ډال نوي هغه طرف نه چې کله د توري گزار راشي یا د غش گزار راشي زما د معصوم بچی به ورته ونیسي زما بچو معصوم بچی به قتل شي هغه به کټ شي هغه به شهید شي زبد الله په دربار کې قیامت پورز چې زمانه الله تبوس کوي زما پیغمبر د چاندې اعلان کړو تاسو ور کړو زبورته د الله پیغمبر د الله کور کې نور سنو ستا پیغمبر چې کله اعلان وکړو زما بچیم شهیدان شوی زما خاوندم شي چې کور کې هیڅوک نو دا زما د یو د غیږې ماشوم ما دغه ورلېګل او دغه قرباني مې کړې په دې موقع باندې ابو بکر صدیق د خپل کور ټول مال راواغستو را ویلې یو ځکه ګوتې وਹੀ په یو نغری کې بیبي تاسو کې څه ګوري ول دې چې وستان پرتاوه نبی علیہ السلام د چاندې اعلان کړی دی اسینه د نبی علیہ السلام د چاندې اعلان کړو د ابوبکر په کور کې دی وستان پاتې شي عمر فاروق خپل نیم مال راوستو دی لیکن پریشانی زیات هوا دغه ډیر کم 30,000 لخرو نبی علیہ السلام فرمایل اعلان کو میدان میں څوک بچاندو عثمان رضی الله تعالی پاسې دو بل الله رسوله زو بچاندو ورکم پاسې دو 200 اوخان د غلې نه ډک دغه اعلان وکړ الله پیغمبر 200 اوخان غله دا وځ پېښ نبی رسول الله بیا اعلان کوي څوک بچاندو ورکی عثمان رضی الله عنه بیا پاسي د الله پیغمبر ز 300 اوخان نور اعلان کو 500
नबी अलैहिस्सलाम बे ऐलान कोي څوک به چانده ورکړي عثمان بیا پاسي الله پیغمبر 200 خان بنور ورکم وسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے اعلان کوي نور چانده به څوک ورکړي عثمان بیا پاسي الله پیغمبر 200 بنور 900 خان دو 900 خان او دا غیر 1000 اشرفی اعلان وکړو 900 خان حاضر کړ او 1000 اشرفی حاضر کړي دا 1000 اشرفو قیمت د 900 خانو د غلینه زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی وخت کې د اشرفی دغه سی بلاسونو کې اړولې راړولې د لاسونو په کې دغه سی وهل را وهل او په دی وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم پر ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين دو ځله فرمایل د دینه پس کو عثمان سے ګناه مو کې عثمان ته نقصان نشي رسول عثمان جنتی دو پیری د الفاظ عثمان کړه دینه پس ګناه مو کې عثمان ته نقصان نشي رسول عثمان ته تکلیف ضرر نشي رسول عثمان جنتی دی عثمان جنتی دی نبی سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کړي مزید نبی صلی الله علیه وسلم تنگ شو خواوشاته کورونه دي د دې قیمت به څوک ادا کړي چې دا مونږ واخلو د مسجد نبی وسلم کې توسیع راشي کلاو شي براخه شي عثمان پاسې دو 32000 دینار په دې وخت کې پیش گئی هغه کورونه اخلي هغه مسجد نبی وسلم باغی سره براخه کی مسلمانان مدینه منورې ته راغله دلته د وبور سکو بنوي یو کویو بیرلوما هغه یو يهوديو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کوی به څوک واخلي مسلمانانو ته به وقف کی زرا غره لپاره د جنت اعلان کو عثمان رضی الله تعالی پاسه خپل مال رويستو دغه يهودي سره سودا وکړه هغه کوی واغستو هغه مسلمانانو ته وقف کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موخه مو فرمایل عثمان آینده کته څه ګناه مو کې تا د تکلیف قرآن نشي رسول ته جنتی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د قحط راغی خلکو شکایت وکړه ابوبکر صدیق رضی خلیفہ اول ته خلیفہ رسول ته ابوبکر صدیق نو جمعه کې لاس وشتل دعای وکړه الله په خپل بندګانو باندې رحم وکړي جمعه مون درسته ګوري لوی قافله روانه د خانو د غلین ډک خان دا روان دي د مدینه منورې تاجران ګرځيږي خان د چا دي غلط چا دا د مدینه منورې منډای ته دا خان د چا راغلي غلط چا راغلي دا معلومات کوي د شپې مرده معلومات وشو د عثمان غنی رضی کور ترا عثمان مون خبر شو استاو خان دا غلی دي مون باندې را خرڅ کا 40 درهم پس مون نه یو دینار ګټه یو درهم ګټه واخ یعنی که یو من 40 درهم تارا وړه دي مون نه یو درهم ګټه واخ لرا ک 40 باندې 1 درهم ګټه والا اگر ته ما تر دې زیات معلوم ملاوي ورته خزيات ملاوي 2 درهم په 40 په واخ لرا ورته دین عمره زیات ملاوي ورته سلور واخله په 40 په سره ورته دین عمره زیات ملاوي ورته اته واخ لرا ورته دین هم زیات ملاوي دی ورته په 40 په 10 واخ لرا تاجران ورته په 40 په 10 ګټه واخ لرا ورته د دین هم زیات ملاويږي تاجران ورته عثمان د بیا سوق دي مدینه منورې تاجران خو مونږ یو مونږ ته 40 درهم په 10 درهم ګټه درکو مدینه منور کې تاجران سوق دي لګي مونږ ته وخت چې ډیر زیات درکې عثمان رضی الله تعالی فرمایل زما د الله سره سودا شوی دا زما د الله سره سودا شوی دا دا زما قافله چې را رسیدا ما در رسیدونه مخکې د خیرات کړی دا د په مسلمانانو باندې صدقه کړی دا ما دا الله سره سودا کړی دا چې هغه په دنیا کې یو پلس باندې ورکي یو درهم پسې هغه لس درهم ورکي یو پلس باندې انسان ته بدل ورکي او آخرت کې یو پاویا باندې ورکي دا ټول لوخانه د خیرات کې صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم سید علی رضی الله عنه بچي حسن رضی الله عنه فرمای حافظ ابن کثیر البدایه کې نقل کړی په دغه شپه باندې هغه خوب ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو براق باندې سور د تیز روان دی حسن رضی الله عنه تپوس کوي الله رسول تاسو باندې ډیر جلدی چرته روا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړي نوسیا بچیا تا ته بد نشته عثمان خیرات کړی دی په مدینه منورې والا باندې ډیر لوی خیرات الله غ خیرات قبول کړی دی وز د عثمان دغه په بدل کې د یوې حورې سره نکاح ده زه عثمان رضی الله تعالی په نکاح په تقریب کې شریکېږم هغې ته روان دي دا عثمان چې په هر موقع کې ضرورت راغلی دی عثمان غنی رضی الله تعالی
پاکی کی احساس. او عثمان رضی اللہ تعالی هغه دومره حیادار انسانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس دی، ابوبکر صدیق رضی الله راغی، نبی علیہ السلام په خپل حالت ناست، بیا عمر راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په خپل حالت ناست، عثمانی غنی رضی الله تعالی راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکړ، عثمان راغی پاسو روزانه برابر کو کېناست. عائشہ رضی الله تعالی تبوس کی الله پیغمبره، ابوبکر راغی تاسو په خپل حالت باندې وای، عمر راغی تاسو په خپل حالت باندې وای، عثمان راغی تاسو د حیا د وجه نه ځان برابر کو، ایدار تاسو د تاسو زوم دی د زومالي د وجه نه تاسو حیا وکړه، د دې وجه نه تاسو خپل ځان برابر کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عائشہ الا استحی من رجل یستحی منه الملائکه، زر هغه سړی نه حیا ولې ونکم د چانه چې فرشتي ما حیا. یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شراغی نه د الله فرشتي حیا. محترمو عثمان رضی الله دور کارنامه کې تاسو ګور ډیر وګدي دي، 12 کال خلافت هغه کړل او په اولنی شپږ کال د په آرام سره تیر شوی، رستنی شپږ کالو کې بیا غوغا جوړ کړل باغیانو. په دې شپږ کالو کې تاسو به دا اورېدلی وي د عمر فاروق رضی الله تعالی په دور کې 22 लाख مربع میل دا فتح شوی په دې باندې د اسلام جنډه لهرا شروع. 22 लाख مربع میل زمون پاکستان کې تاسو ګورئ تقریبا 2.5 لک مربع میل لا جوړیږي، 2.5 لک او 22 लाख مربع میل باندې اسلام جنډه اوچته کړو. لیکن چې کله د عثمان رضی الله ورسو 22 लाख مربع میل او ورسره مزید فتح کړل. د عثمان رضی الله په دور کې په 44 लाख مربع میل باندې اسلام جنډه اوچته شول، فتح وشو 44 लाख مربع میل. د شپږ خدمات ډیر زیات کړي عثمان، شپږ کاله په آرام سره تیر شو. شپږ کالونو وروسته هغه یو باغي پاسېدو، هغه بغاوت جوړ کو مدینه منوره کې. عثمان رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې نه وایستل او عبد الله ابن سبا رافیزی د شرارتونه کول مدینه منوره کې د عثمان رضی مدینه منورې نه وایستل، د لاړو مصر کې آباد شو. د اول کار داو کو ځانته ملګری وکړ او دیو د غوغا جوړول ډېر لوی پلانینګونه وکړه. په هغه پلانینګ کې یو داو مدینه منوره کې کېناستل، اکابر صحابه مشران صحابه د هغوی په نومونو باندې خطونه ولیکل، بهر چې کوم صحابه اوسېدل هغوی ته لیکلي ویل تاسو راشئ. د عثمان رضی الله تعالی عاملانو ډېر ظلم شروع کړی دی موږ د دې نه خلاص کوم چې بهر صحابه کرام اوسېدل د هغوی په نومونو یې خطوط ولیکل، د مدینې منورې صحابو ته یې راولېږل. ویل عثمان رضی الله تعالی والیانو گورنرانو ظلم شروع کړی دی، تاسو راشئ موږ ته هغوی د ظلم نه نجات راکړي، خلاصۍ راکړي. دې طریقې سره خفیه طریقې سره دوی خپل تاریخ چلو روان مسلسل شپږ کاله دا تاریخ چلیدل. دیو په مصر کې تقریبا 400 باغیان تیار کړل، 400. د دې باغیانو اولنۍ ناره دا وه چې خلافت د عثمان رضی الله تعالی حق نه دی، دا د علي رضی الله تعالی حق. دوی په دغه طریقو سره سازشونه وکړله، د خلکو په زړونو کې نفرتونو د پیدا کولو کوشش وکړه. دیو د موقع په تلاش کې دا د حج دوران راغی، دا ورځي هغه وخت کې جازونه نه وو، هغه وخت کې ګاډي هم نه وو، هغه وخت کې موبایل او ټلیفون هم نه وو، دا یو څیز نه وو. هغه پیادل سفرونه او پوخانو سفرونه او پاسونو سفرونه او د مکې مکرمې نه مدینې منورې دا سفر په ډېر وخت کې طی کېدو، اوږد سفر دی. تاسو خپل اندازه لګولی شئ. اوس سړی چې د دې ځای نه روان شي کراچۍ ته ځي، بلکې دې نه به زیات مزل وي. دې ځای نه چې سړی روان شي کراچۍ ته ځي، په دې کې څومره وخت، او چې بیا دی پیادل روان شي یا په اس او اوښ باندې روان شي، د ژوند څه قسم مسؤلیات نشته دی، دا به څومره وخت کې رسېږي. دا د ذوالحجې میاشت وه. د دې نه مخکې صحابه کرام د مدینې منورې اکثریت هغه عمرې هغه حج ته لاړ. باغیانو دا موقع بیا مونته د جمعې په ورځ باندې دوی راورسېدل، مکې مکرمې مدینې منورې ته راننوتل. عثمان رضی الله عنه د خطبې دپاره مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه امسا مبارکه وه چې په هغې به یې خطبه ویله، په دې به یې ټیک سهاره لګول، هغه امسا مبارکه ورسره ده. یو باغي پاسېدو، ورته وی عثمانه امیر المؤمنین صبر وکا، ورته تر خلافت نه استعفا ورکا، دا پرېږده وه.
عثمان رضی الله تعالی عنہ د توکې نه خو خطبه جاری بل پاسه د تم توجه نکړه بل پاسه 400 باغیان مسجد نبی وسلم کې بيو ځای پاسه د کې څوک سره مخ کې شو یو کس د کانی گزارو کو عثمان غنی رضی الله پورا پلانینګ سره راغلی بل کس را مخې ته شو دو کسا هغه د عثمان رضی الله تعالی د لاس د امسا مبارک واغستل ظالمانو دا سوچمونه کو چې دا امسا چې بدی د الله پیغمبر ټیک لګول وس بدی تکیا لګول هغه ما تکلله عثمان رضی الله تعالی ونیو حدیث نه پاستر د گزار کو ظلم تشدد یو کو هغه بیهوش شو بیهوشي حالت کې خپل کوړته وي دی وخت کې صحابه کرام اکثریت مدینه منوره کې نشته بهر صحابه کرام ندي خبر عثمان رضی الله چې هوش کې راغی علی رضی الله تعالی سر تناست شاده ورکله پي ورکله د چې کله هوش کې راغی ورته عثمان د مدینه منوره څه حال دی ورته امیر المؤمنین د تاسو حالت دی مونږ د تا ته پوس کو تر مدینه منوره ته پوس کې عثمان رضی ورته هغه وخت کې وایي زه هغه خلیفہ جوړېدل نه غواړم ورته وایي که زه په دې حالت کې شهید شم اسینه د الله پیغمبر خواته په دې حالت کې ورشم چې مانه تبوس کې زمام مدینه دی په سهال کې پریخي وتر غلې ما ته پته نه باغیان د عثمان رضی کور محاصره وکړتاو شو مختصر مونته کې کورو 400 کسان بلکې راغی سره نور شر بسندم بیا رااله د عثمان رضی د کور محاصره وکړو دی وخت کې په مشرانو صحابو کې مدینه منوره کې یو علی رضی الله تعالی موجود او دویم باغی کې مغیره رضی الله تعالی موجود علی رضی الله تعالی عنہ راغی مغیره رضی الله تعالی عنہ راغی ول سو شر پسندي مونږ ته اجازه راکړه چې کار جنگ ور سره وکړو کار تمام خبره خد لیکن عثمان رضی الله تعالی مطمئن په دې خبره باندې ول ماته د الله پیغمبر فرمایلی چې عثمان الله بتا تر خلافت یو قمیص دراوندي دغه خلافت دغه قمیص څخه خلک به کوشش کوي چې دارستانه وباسي خو عثمان دغه قمیص بچاتم وستو تنور کی ول چې په دې وخت کې سکیږي ماته د الله رسول الله ټول هر څه حالات را ویلي دي ماته معلوم دي چې زما څه کول پکار بلکې یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو تذکرہ کول یو صحابي فرمایي ول به چې دغه څه فتنه براشي ول یو کس روان دی هغه په خپل بدن باندې صادر راچولې د مخه پټکړې نخ کاری ول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اشاره وکړه په دې وخت کې به دا سړی په هدایت باندې دا په حق باندې اصحابي فرمایي ول ما ور منډ کړله دا مخله مې ول صادر لري کومه چوکه ته عثمان رضی الله ول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه سره واړو مورته د الله رسول دې ما ته یو دې دی وخت کې عثمان رضی الله فرمایل په دې وخت کې سکیږي ما ته سکول پکار دي ما ته ټول الله پیغمبر خولې دی اجازه وخت الله امیر المؤمنین اجازه تو کې چې داخله ختم ورته ویل ځاسم شهید کیږم او زه هغه خلیفہ جوړېدل نه غواړم چې په دې حالت کې شهید شم زه د الله د پیغمبر سره ملاو شم چې مانه نبی علیہ السلام مدینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله وطن په وینو کې سور کړي په وینو کې سور یو زورته ورشي ورته ول خبر دې وکړه چې ته اجازه نه کې دې ته نه تیار به مونږ ته اجازه وکړه چې دار مدینه منورې نه وځو دا شام ته وځو دی ورته وی مغیره رضی الله تعالی عنہ چې تا مونږ د معاویه رضی الله خواته شام ته وځو دا ورته دام نه غواړو زه نه غواړم چې ما ترې په هغه حالت کې شهادت راشي زه په هغه حالت کې د الله د پیغمبر سره ملاو شم چې ما ترې مرګ راشي وغلی د مدینې منورې نه بهر وي دوی خپل کوششونه وسې وکړې حتی الوسع محاصره شروع یو رسول مسلسل په دې کې بل ورځ علی رضی الله تعالی اوبر روانې کړي مشکړه کړي د دې روان هغه باغیانو په تیرونو په غشو گزارې شروع کړي هغه به ورنه ټولې تیو کړي علی رضی الله تعالی خپل پګړې چته کړه د دیوال له پاسه عثمان نو غیږ تر گزار کړه دې مطلب دا و عزت ستا په سر باندې قربانې دوه ته دیار یم ته اجازه وکړه سره هغه اجازه بیا ورنوک دا اخیری حدیث رسول خپل پګړې چاته خپل کې ور گزار کی اخیری هدو پورې دی کوشش وکړو ورته ویل ک تاسو زما سره خکوي زما خبره منئ خپل کورونه کې بارام سره کېږي دا سلسله شروع وا څو ورځې بعد عثمان غنی رضی الله عنه د کور چت ته راوخت او په دې باندې علماء مستقل کتابونه لیکلي مستقل بحث یې کړی دی چې دیو کم الزامونه لګول عثمان نزو چت ته راوخت ورته ویل تاسو څه مطالبات ورته زموږ دا مطالبه ده دا ورته لا ټول مطالبه چې کوم د شریعت په حدودو کې دي هغه به تاسو پوره شي
دی ورته ویل نه الزامونه شروع د دې الزامونه هم هغه قسم وو مثلا تا مال غنیمت کې تر بیت المال نه خپل خپلوانو ته دومره سور کړي دي عثمان رضی الله عنه حساب شروع کو ورته ویل بیت المال زما مقروض دی زما قرضدار دی ما په بیت المال کې دومره مال ورکړی دی بیت المال کې زما مال پروت دی زه بیت المال قرضدار نه یم به ورته ویل تا پلان کې خپل رشتہ دار ته عہده ورکړي منصبونه دی ورکړي ورته ویل دا خو ما نه دی ورکړي دا خو ابوبکر زو ورکړي بیا عمر رضی الله عنه په دغه باندې دی قایب باقی وساتل زه چې کله خلیفہ شوم چون کې صدقه سي وجه نه د پیښه شوی چې راغی د وجه نه شریعت ور دیو معذوله کول پکاروي د دې وجه نه مام باقی ساتلې دي برقرار ساتلې دي که تاسو د شریع وجه معلومه چې هغه معذوله کول غواړي راشي پیش کې معذوله به د دې هر اعتراض جواب ورکړ دیو قلار نشو عثمان رضی الله عنه فرمایلی زاغه عثمان دیم چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لكل نبی رفیق ورفیق فی الجنه عثمان د هر نبی به یو ملګری زما ملګری په جنت کې عثمان دی ویل بالکل ویلو اللهم نام یا الله موږ د دې گواہی ورکو بالکل لغه شوی دا عثمان رضی الله یو خبره ورته کول به ورته فرمایل ول زاغه عثمان نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کلا وال غواړي څوک به دا واخلي هغه پر زر جنت اعلان کوم فله الجنه زپاسرم 32000 درهم میں پیش للا خواہشات زګورم واغستل مسجد نبی وسلم کی توسیم وکړه نن اق جمعات کی تاسو متر 2 رکعات نفل اجازه نه راکوي بالکل ورته ول زغه عثمان نه مدینه منوره کې خوږی وبرس کو نبی رسول الله اعلان وکړه به څوک واخلیدار یو یهودي ما واغستو مسلمانانو ته وقف کو نن تاسو متر اق کوي وبن راکوي زره 100 ورځې د سمندر ترخیو بسکم دا یو خبره ورته شروع کړل دی یو منلو ته نوتی اخر کې ورته عثمان نو فرمایل ول ما ته الله پیغمبر فرمایلی عثمان دا تور چې یو ځل راوته دا بر قیامت پورې واپس نه نوځي یعنی مسلمانانو کې به قتل عام شروع شي دی واپس راوځي تقریبا مسلسل در محاصره سورې وشو د جمعې ورځ دا 18 ذل حجه عثمان نو بیبي حضرت نایله رضی الله عنها فرمایي بل عثمان غنی رضی الله عنه سحر پاسې وو بل سحر چې کله پاسې وو عثمان غنی رضی الله عنه بل ډیر زیات خوشاله وو ما ته فرمایل چې زماغه پاجامه راکه زماغه پرتوګ راکه چې ما کله نه دی وسته ما ته پاکي سبا کپڑے راکا ما ته پاکي کپڑے راکا ول تهجد وکړه ول به قرآن په تلاوت کې مصروف شو ما ته سو وجدا ول ما ته وی چې man ته سبا کپڑے راکه زماره شهادت وخت نږدې ما ورته چې څه شوي دي ما ته ویل اوس لږ ساعت مخکې ما خوب کتو د الله پیغمبر ما ته وی عثمانه ډېر وخت یې همدغسې محاصره کې تیر کو روزې په حالت کې تیر کو سبا ورځ روزه ماته به تا زمونږ سره وي زما د شهادت وخت نږدې دی ما ته سبا کپړ ټول تنظیم عثمان نزو د قرآن په تلاوت کې مشغول شو قرآن تلاوت شروع تقریبا د 9 بجو ټیم وې دا ټیم چې شو حوالی رضوان ته تاسو کې عثمان چې کله وګې شي څکه تګې کې شي بل چې کله وګې شم مون شروع او چې کله تګې شم د قرآن تلاوت شروع کوم تند مې ختم شي دا تقریبا 9 بجو ټیم دی سلور کې سبکور په دیوال باندې راوخته پدې کې یو کس راغی عثمان رضی الله عنه دا ګیره ودی و دویم کس راغی عمر هغه عثمان نو خطر گزار کو بد سینور لکه ناست دریم کس راغی هغه په سر باندې گزار وکړو سلورم کس مسلسل گزارونه شروع شو پدې کې یو بد وخت را مخ شو دی په توري باندې یا په خنجر باندې گزار کو عثمان رضی الله عنه باندې د عثمان رضی الله عنه بیبي نایله رضی الله عنها مخ شولا دغه د بچاو کوشش کوي د عثمان رضی الله د بیبي د غوتی والدای کټ کړل دی وخت عثمان رضی الله سترګو نو خلاړي الله د خپې ماتي کې الله د الله سونه مات کې الله د جهنم توا چې د زما په حرم باندې گزارو دغه حالت کې مسلسل تقریبا 90 زخمونه د عثمان رضی په بدن باندې مسلسل ولګي او په دې حالت کې دی وغه شهید کو به د عثمان رضی الله عنه لاش دیم دقه سي راو کو پرې خو 24 غنټې تیر شو بیبي وای بالکور کې توڑ پوڑ وشو کور ته ور تکړه شو عثمان رضی دغه سي شهادت په حالت کې پروت دی او کم وخت چې دی گزار کې شهید کې قرآن تلاوت کې وسیق فی قوم الله دی آیات تر رسیدل
هغه وینم په دې آیات باندې توی شوی ده فسيكفيكهم الله زرد چې الله بستا غواخ وکړي دیونه الله به تا خلاص کړي دیونه د شر نه بدینه اگر قرآن نسخه وسم محفوظ د پکپا د عثمان رضی الله تعالی وینه ویدلې دی وي خپل کور کې ګورم بیبي وي چې زه کپړه را واخلم د عثمان رضی الله تعالی په بدن باندې راواچو په وینو سر بدن ټول وخه شوی دی ول په ټول کور کې وګرځي د مارس سوځیدلې د سنشتره یو کپړه نشته زراغي په بدن راواچو بل خپل سر صادر ملری کو دا مې دغه په بدن باندې راواچو لغه مې په پټ کو درې ورځې هم دغه ستیر شو باغیان اعلان کوي څوک بر کور نه راوځي ټول مدینه منوره مختصر واغو کې دای محاصره کړي التر امیر المؤمنین د طرف نه حکم نشته اجازت نشته اکثریت صحابه کرام حج ته لیدل تم څوک نشته بهر هم چاته اطلاع نشته د ټول حالات واقع ځکه دن څوک بهر ته نشراتله بهر څوک دن نشراتله محاصره درسه دی حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ام حبیبه رضی الله تعالی پاس اعلان کړي نن به موږ د عثمان رضی الله تعالی لاشو چتو که څوک مخې ته رکاوټ جوړ شو زه د رسول الله بیبي دا بزر خپل سر صادر گزار کم سرتور سر به د مدینه منورې کوڅو ته راوځم باغیانو چې دا واورېده هغوی خاموش او به اجازت ورکړو د لاشو چتولو ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي د خپل سر صادر لري کړی وی او دا راوتی وی یقینا الله بل اسمان نه کاڼي راورولې وی کاڼي دیو جنازه واغستلم دغه حالت کې تقریبا سلور کسان علي رضی الله تعالی حسن حسین باغې سره او یو صحابي ور سره بل دي سلور کسانو دیو د عثمان رضی الله جنازه چته کړل د رسول د عثمان رضی الله تعالی بیبي نایله دغوتی کټ دی په دغه حالت کې دیو چې تکلی د مخې تلار خیر روانه ده اوس او محترمو د دین روستا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سه حضرت حسن رضی الله تعالی البدایه نقل کړی دي هغه په دې شپه باندې زه خوب ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی غصه ده سترګو نو خې به یې پریشان ده د عرش پای نیولې ده بل دقه خفغان په حالت کې ابو بکر زو راشد نبی رسول الله په دغه باندې لاس کې دی ودري لک سات بس ګورم عمر رضی الله تعالی شو اغم غمجن ودري او په دې حالت کې ابو بکر رضی الله تعالی ور کې غم ودري ول لک سات بس ګورم عثمان نزو د خپل سر په لاس کې نیولې دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطرش الله پیغمبر د خلکو زب ظلم باندې وجلم کټه کړم زبې کړم تر دیونه د بوسو کې زما ګناه سوا بل د دینه پس د اسمان طرف نه د وینو دو نالې د غسزمه کی طرف تراله او اعلان نو شو د وسه پوری مسلمان چرته مسلمان نو قتل کړي د دینه بس و مسلمان قتل کوي او د قصه بر قیامت د ورځې پوری ونه درېږي یقینا دینه پس په مسلمانانو کې به کله اتفاق نه درا دا قتل او غارتګيري د یو لوی طویل سلسله شروع ده او دا تر قیامت پورې شروع وي دا د عثمان رضوغه ارشادو علمات د الله پیغمبر ویلی عثمانه یو ځل چې دا تور راوځي بیا پر قیامت پورې واپس نه نوځي عثمان رضی الله تعالی په دغه حالت کې شهید شو حضرت عبد الله بن مبارک رحم الله فرمایي ولما طواف کو ول په دې وخت کې یو کس د غم د کعبه خلاف نیولې د جاړي او چغي وای یا الله ما معاف کی 40 سال وجو زره چغي وام یا الله ما معاف کی خو زما یقین نه چې توکل ما معاف نکي ول زور ته ودرې ما تل ته سو کی ما ته ځکه کنانه بن بشر یو زغیم چې عثمان رضی الله تعالی په دا سر باندې ما په دغه باندې والو په لټ باندې ول وس په هغه حالت کې زه دعا کوم د 40 سال نه مسلسل مان کعبه خلاف زنیسم دعا کوم جڑا کوم خو ماته یقین دی چې الله به ما کلم معاف وکړي عبد الله بن مبارک رحم الله فرمای فرمارته چې لری شه زمانه خوانه ته د الله په زمکه په کائناتو کې د ټولو نه بدترین انسان ابو موسی شری زمو فرمای ول زر رواني بل جامع مسجد مخې ته یو کس دی خپېم کړ دی لاسم کړ دی دا چرګ سړی حلال کې کنو ټوبونه وای یا مې د وګونه راوباسي ټوبونه وای ول په دغه حالت کې زه ګورم یو کس ټوبونه وای چغي وای
ول زور ترا نږدې شو ما ته ابو موسی اشعری ما ته مرا نږدې کېږه ول زم ایران څوم د څوک دې زمانو مور ته څنګه یاد دی ول زور ته بیا رانه زمور ته څوک کې ول زور نه تپوس کوم ته څوک کې ما ته ز عمر یم زغه کس یم چې مار عثمان رضی الله تعالی بیبي پاغي باندې گزار کړو دغه غوتی کړ شوی عثمان رضی الله تعالی هغه وخت ویلو الله دیکھو زما په حرم باندې حمله وکړه الله د لاسونه کټ کی الله د خپې کټ کی الله د جهنم ته واچي وی لاس مم کټ شوی ری ته ګوري خپې مم کټ شوی ری ته ګوري او په دغه حالت کې زما څومره زمانه وسول په دې حالت کې زما ژوند او ژوندۍ دغه سي تیریږي او بس یو جهنم ته تک باقی ده ماغه سي حالت کې بس خدا محترمو د تاریخ هغه مظلوم ترین انسان د عثمان رضی الله تعالی نن محترمو مونږ ته صرف محرم کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یاد شي لیکن د اسلامی کال د خاتمه د افتتاح د ټول شرطونو عثمان رضی الله تعالی عنہ په تاریخ کې هغه مظلوم ترین انسان دی مظلوم ترین چې کائناتو کې ردی نظیر نمخ کې پیش شوی دی نه کائناتو کې به بیا راشي 82 سال په عمر کې دی شهید شوم دغه سي خو دې په پوره ژوند کې پوره ژوندۍ کې چاته تکلیف نه در چاته اوف نه دی ویل ژوندۍ محترمو دا زمونږ تاریخ دی دا زمونږ د تاریخ یو سلسله ده لیکن افسوس ده په دې ورځو کې د روافضو نه موږ متاثر شو او د حضرت حسین رضی الله واقعي کربلا په حواله سره بعضې دغه سي افساني جغې حقیقت نه لري بعضی حقیقت وی یقینا هغه مظلوم شهید دی دلته ما مخکې یو کال تفصیل لغې ذکر کړو لیکن محترمو په تاریخ کې دغه روافض چې محرم کې ماتم کوي روزي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه متعلق د عثمان رضی الله د نور صحابه متعلق زبان درازي شروع کی بکواس شروع کی مونږ دا وایو اهل بیت صحابه کرام د دې ټولو عزت په مسلمان لازم دی دا د ایمان حصہ ده د نبی صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو یا د کم صحابي په واره کې بد الفاظ ویل دا د ایمان د زوال ذریعہ ګرځيږي تمام صحابه کرام سره محبت ساتل دا د ایمان حصہ ده لیکن مونږ وایو کې سره د اهل بیتو ګستاخی کوي موږ د حکومت نه مطالبه کوو دغه سړي ته سخت سزا ملو شي شیعاګان روزي دی ورځو کې ماتمونه کوي جلسه جلوسونه کوي مونږ هیڅ اعتراض نشته کوي دي اهل بیت فضایل بیانې دي مونږ ته په دې هیڅ تکلیف نشته لیکن که کله په صحابو ته کنزل کوي په صحابو باندې اعتراضات کوي یقینا باغی سره بیا مونږ ته تکلیف رسیږي او مونږ خپل حکومت نه بیا مطالبه کوو چې څنګه مخکې کلونه شوي دي آینده دې روکتام وکړي شي ځکه فسادات هم د دین جوړیږي ته خپل دین عمل کوه خو چې زما په مقدس شخصیاتو پسې ته کله کنزل کې کله ته دل ازاری کې بیا دا ناقابل برداشت د حکومت ته بیر دې روکتام پکار پر قواعد د دې سیس نه جوړي ته زما مسلماناتو ته ولی کنزل کې زغه د اهل بیت دغه ادب احترام پرز ګڼم څنګه چې دې منبر نه د صحابه کرامو عزت احترام دا ز بیانوم دغه سره اهل بیت عزت احترام ز پرز ګڼم د دې نه ز دغم سبق ورکوم لیکن ستاره منبر نه په ابو بکر پسې ولی کنزل کی عمر پسې ولی کنزل کی عثمان پسې ولی کنزل کی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو پسې معاویه رضی الله عنه پسې ولی کنزل کی ستا دین دې ستا دین دغه سي صحابه کرامو ته کنزل کې به راغي جواب مونږ خپل دین ګڼو چې دا جواب درکو بر المحترمو صحابه کرامو نبی رسول الله یو صحابي زمونږ د پاره د اسمان ستوري دي زمونږ د پاره قابل تقلید دي ان شاء الله العزیز د صحابه کرامو سیرت دا ولولو د خپل بچو ته ورزده کو دا وي سره ادب احترام ساتو ټیک ده کنه ان شاء الله الله دې عمل کول توفیق راکړي او په دغه محرم کې بیا خیال وساتو ان شاء الله بل جمله به تفصیل وکم د بعضی مجلسونو نه د بعضی خوراکونو نه د بعضی سيزونو رسمونو نه ځان وساتو ان شاء الله